مسافر ډیر زیات خيار شي دا ویډیو وګورئ چې څنګه یو مسافر رور بل مسافر رور سره دوکا کوي څنګه یو مسافر رور بل مسافر په سین باندې لوکي په سمندر باندې لوکي یو غټه دوکې ور سره کړی دا یو مسافر وطن ته په چټي باندې راتلو چې یو بل مسافر ورته موبایل ورکړی چې ته په چټي اسیم زی دا موبایل به یو سي زما رور یا د مترزو یا مامازو یا فلانه کس په درشو دا موبایل بتانه واخلي اوس د موبایل کې د نن سری تاسو لبال ریډیوز د دې حقیقت دی ویډیو کې معلوم شي دا ویډیو لک په غور باندې وګورئ جی په ایرپورټ باندې چې کله چیک اپ شروع شو نو د ایرپورټ عملی له د موبایل د ډبې کې نشه اور شیخ کارا شو ګوره ایرپورټ کې خونن سبا ټیکنالوژي ده ایرپورټ کې خونن سبا داسې ټیکنالوژي چې انسان کې دننه په کلمو کې هم هغه معلومه چې د سره په کلمو کې سمګلینګ یا داسې ایس نشه اور شیخ نشته ده نو بیا په بیگ کې دننه یا د موبایل ډبې غیله مطلب داسې ایکس ریز ماشين زغی په ایرپورټ باندې نصب کړی وي داسې ټیکنالوژي هغه په ایرپورټ باندې نصب کړی وي څه ټیم چې د په ایرپورټ باندې چیکینګ دوران د موبایل د ډبې باندې شک راغله چې موبایل ډبې راويخ کو چیک کړی د تاسو لاله ډیخکاری چې یو غټ پیکټ پکې د آیسو پروت ته جی دا پودر چې تاسو لکه مخکاری کرسټل ولا ویل کیږي آیسو دا مطلب داسې یو نشه ده چې دا ته یو ملک نه بل لکه یو وړه نشوي نسوار یا چرس وي یا داسې چرس باندې ډیره غټه سزا ورکوي خو لکه بیا ایس وړل ایس خو یو ډیره غټه نشه ده نو دا مسافر چې کوم دی دله شدید مشکلات راغلي به خامخه په د باندې به څومره قید ختلی وي په د باندې به څومره جرمانه لګېدلی وي چېرته د پانسۍ حکم پې نه ختلی ګور هلته خو هغه ملکونو کې خو قانون دی که نه که دا سعودي عرب ویډیو وي که د دوبۍ ویډیو وي خو قانون خو پکې شته هغه ملکونو کې دا خو منئ چې هغه ځي چې کوم لوکل خلک دي په هغوی باندې قانون هغوی مکمل امپلیمنټ کوي نو بیا خو به یو خارجي سره یو غیر ملکي سره هغوی خامخا مکمل طور باندې هغوی باندې قانون امپلیمنټ کیږي جی نو د ویډیو مقصد مې دا کېدای شي دا ویډیو زړه وي تاسو مخکې هم کتلی وي خو زما د ویډیو مقصد دا دی چې یو مسافر ته نه دی پکار چې یو بل مسافر سره دومره غټه دوکه وکړي چې یو مسافر 2 کاله په بل وطن کې مسافري وکړي سختې په ځان تېرې کړي او دی بیا په سمندر باندې له وکړي دومره غټه دوکه ورسره وکړي چې هغه وطن ته په چټۍ راځي هغه به څومره غټ پلانینګونه جوړ کړي وي هغه به کور کې څومره خلک په انتظار خوشحال به واړه به او پته به ولني چې وروره زمونږ پلار یا زمونږ ماما یا زمونږ تره په ایرپورټ باندې ګیر شو یو هغه سره یو خوږ ملګري دوکه وکړه موبایل په ډبه کې ولا ایس کې ښودیو لکه دا ډېر د شرم مقام دی چې دا چام کړي دي نو هغوی له زه ویم چې بس خودکشي ولا پکار ده چې ته څنګه یو مسافر سره ته دومره غټه دوکه کې او په اعتبار کې ته مسافر سره دومره غټه دوکه کې نو یو خو زما د ویډیو مقصد دا دی چې څوک د لسم درکوي که نه نو هماغه ټایم یې چیک کوئ هماغه ټایم د هغه په مخ کې که نه چیک کوئ هغه نه پسې چیک کوئ خو هغه شی کولاوئ که ډېر هم بند ډېر ډبو کې هم بند کولاوئ یې زمونږ په کلي کې یو کس الله پاک ته وبخښي هغه له به چې چا داسې څه شی ورکړو که نه چې دا به فلاني ځای له یوسي هغه به بس کور کې کولاو کړو وړو ته به که د خوراک شی وړو ته به یې راته کېنئ والله په وړو به وخوړو نو لکه د خبرې مقصد مې دا دی چې کم شی هم تاسو له ملاویږي چې دا به فلاني ته وړئ یا ډنګري ته وړئ نو هلته یې چیک کوئ که داسې څه شی پکې وي که نه نو زه وایم ډایرکټ پولیس له کال کوئ نن سبا کیمرې موجودې دي هر ځای کې چېرته ناچېرته به راکس راغلي چې دا شی به یې تا راوړي ثبوت مبوت ور باندې ور پیدا کوئ او ډایرکټ پولیس ته حواله کوئ که د ستا کلیوالي که د ستا ترز وي که د ستا مماز وي خو چې تا په سین له وکولی شي که نه نو تم بیا کوه قانوني لیګلي لار ورسره اختیاروه نو هر شی چې کوئ که وړوکی شاپر ولینی که غټ نه غټه پیټۍ ولینی خو چې څوک درله څه درکوي چې دا به وطن ته وړي یا وطن نه څوک درکوي چې دا بال ته وړي نو دلته کور هم چیک کوه هلته نه چې راځي خپله دیره کې هم چیک کوئ جي نو دا زما د ویډیو کې اهم پیغام و